بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه إلى آخر الحديث. دې حدیث شریف کی پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف، دیم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دیم باس ما هو المقصود من الحدیث، څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم حل د مفردات. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف مخکې تیر شوی، او دویم بحث او حل د مفردات دا به یو ځای کوم. خو دې دریم بحث ته وګورئ ما هو المقصود من الحدیث. مقصود د حدیث شریف څه شی دی؟ دې حدیث کې نفس ایمان، شرایع او ارکان د ایمان او د خصائل ایمانیه او ذکر دی، او د اعمالو طرف ته ترغیب ذکر دی، او غرض د صاحب مشکات رد بلیغ دی په مرجعو چې اعمال بې پیدې ګڼي. حال دا چې د اعمالو نه تعبیر په ابواب الخیر سره دی حدیث کې شوی. څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی. حدیث شریف کې شرایع د ایمان دی او وضع د باب کتاب الایمان د همدې دپاره شوې ده. دویم او پنځم بحث ته وګورئ. عن معاذ د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. قال دی قلت یا رسول الله، ما ورته د خدای پیغمبر نه، ای خدای پیغمبره اخبرني بعمل، ما ته خبر را کړه داسې یو عظیم عمل. بعملین کې تنوین د تعظیم د پاره بشي یا د نوع د پاره دی. اخبرني بعملین یو قسم کار راته وخایا چې هغه معتبر په شرع کې يدخلني الجنه، چې ما جنت ته داخل کې، او یباعدني من النار، او د دوزخ نه مې وساتي. په پوه شئ دا سوال معاذ ابن جبل کله کړی و؟ دې حدیث شان ورود غزوه تبوک نه چې نبی علیہ السلام او صحابه را واپس کېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې پړاو واچو. سخته ګرمي وه، ونې وې او ښایسته سوری و، پړاو یې واچو. نو ټول خلک د ونو د لاندې وده شو، ډډه یې واچولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې ونې لاندې د خاصو ملګرو سره تشریف فرماش. د نبی علیہ السلام په خاصو ملګرو کې خو معاذ ابن جبل هم دی به هم ورسره نږدې و. نو د دا موقع ډېره غنیمت وګڼله، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت برابر و. دې وخت کې ته دا ښایسته ښایسته تپوسونه کړي دي. داسې عمل راته وښایه یدخلني الجنه. که د عملین د پاره صفت شي نو بیا به مرفوع شي یدخلوني الجنه، او که جواب د امر کې شي نو مجزوم بشي. اخبرني جواب کې کرا شي نو بیا به مجزوم شي. په پوه نشئ تاسو؟ جواب امر اصل کې د شرط مقدره د پاره جزا ده. ان عملته يدخلني الجنه. او سوال دار چې جنت ته خو عمل نه داخلي، يدخلني کی ضمیر د چ عمل تراجه د چې د عمل می جنت ته داخل کی. جنت ته خدای داخلي کی عمل، او نسبت عمل ته دا نسبت غیر ما هو له ته ده. دا قبیله د ام بتر ربیع والبق نه ده، بقله نه ده. تاسو په پوښتنه او شفت طبيب المریض نه ده، مجازي نسبت دغه د مجازي عقلی ده، نسبت د فعل غیر ما هو له ته شوی. ويباعدني من النار، دې کوم د قدوه وجدي که يدخلوني شي نو يباعدوني بشي، ځکه معطوف په او که يدخلني شي دا به يدخلني شي، ځکه معطوف په مضارع مجزوم باندې مجزومي. يباعدني مباعده دا مفاعله ده. او سوال داره چې ما ته داسې عمل وښایه چې زه د دوزخ نه لرې شم او دوزخ ما نه لرې شي. دا نه چې دستي ودرېږي د نورو طالبانو په مخ کې، نو هغه بیا تپوس کوي. پې پوه دی که نشتی؟ ډېر تپوس موږ نه څوک وکړي موږ له نه راځي. دا څه بده خبره ده چې نه راځي. او ډېر تپوسونه وکړي بیا موږ له راځي. دا راتلل څه کمال نه دی او نه راتلل څه نقص نه دی.
ډېرې خبرې موږ ورته ووایو تاسو تپوس وکئ زه به درته ویم چې که راتله درته ویم که نه راتله نو زه به درته ویم سواله به درته ویم کتاب به وګورم که کتاب کې پیدا کړه ټیک ده که نه به که ونه شو نو وایي به چې نه وه نو زه څه وکړم صحیح ده داسې پکار ده حوصله افزایي د سوال دا مسنونه طریقه ده شاګرد تپوس وکړي نو د هغه تحسین به کوې ماشاءالله ډېر ښایسته تپوس دې وکړو دې ته خو زما خیال نه او شاګرد کې امام ترمذي ته چې ما دغه امام بخاري وایي چې تا نه ما دومره استفاده کړې ده چې دومره تا زما نه ده کړې ډېرو شاګردان نه استاد ډېره استفاده وکړي تکړه شاګرد نه خو استاد دپاره ډېره فایده رسي هغه تپوسونه کوي او دې کتابونه ګوري او مسلې ورته معلومیږي سم کار روان شي داسې ده که نه ده زما خو چینجن طالب ډېر خوښي چینجن پېژنئ چینجن چې بازار څه کې نښتی نو بس دې کې ته استاد دپاره دې کې ډېره فایده وي نو ګورئ عظیم دا صفت د امر دی او بحال متعلقی لقد سألت عن امر عظیم علمه تعبد الله که مضارع مرفوع شي د مبتدا مقدرې دپاره به خبر شي ای هو عبادت الله فعل به په معنا د اسم سره شي تجرید د فعل به وشي د نسبت او د زمان نه لفظا به خبریه شي او معنن به انشائیه شي چې اعبد الله په معنا د اعبد الله سره بیا ورته نبی علیہ السلام وی الا ادلک اوس هغه یو تپوس کړی ما ته داسې یو کار وښایه چې زه پې جنت ته پې بنده لاړ شي ما جنت ته بوځي او د دوزخ نه مې لرې کړي قال لقد سألت عن امر عظیم وانه لا يسير على من يسره الله بس خبره ورته وښودله تعبد الله ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتي الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت بس خبره خلاصه شوه د جنت کارونه شو سړی جنت ته لاړ بیا ورته نبی علیہ السلام ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر دا ورته بیا ولې جواب کی زیادت کوي د سائل د شوق د لیدلو د وجنه زیادت په سوال وشو تا خو ګوره طالب دا تپوس نه دی کړی خو زه درته یو بله د فایدې خبره هم درښیم ځکه تا کې شوق طلب شته دی تا کې نو چې د شاګرد طلب ته وګوري او شوق ته وګوري نو زیادت په الجواب یا زیادت په سوال استاذ کولی شي پې پوه شئ د ابواب الخیر نه مراد هغه طرق موصله الی الخیر دي دلته دې کې استعاره ده د خیر تشبیه د قصر بنگلې سره ورکړې ده نو خیر مشبه شو بنگله مشبه به شو کلام کې مشبه ذکر ده دا کوم استعاره شو مکنیه لازم د بنگلې سره دروازې دي نو ابواب کې تخیلیه شو او مناسبه ده چې دروازې واردینو ته سړی وښیي نو په الا ادلکو کې ترشیح شو پې پوه شوئ الصوم جنتون بیا ورته وایي چې ګوره نور کارونه هم درته ښیمه روجه چې کومه ده دا ډال دی ډال دشمن نه به پې ته بچ کېږي په دنیا کې د شر د کارونو نه به پې بچ کېږي د شیطان د حملو نه به پې بچ کېږي په قبر کې به پې د عذاب قبر نه بچ کېږي بل وصلاة الرجل فی جوف اللیل دا د مبتدا د خبر مقدر دی اے صلاة الرجل فی جوف اللیل هکذا یطفئ الخطیئه د سړي مونځ د شپې په منځ کې خطاګانې ختمی خبر حذف دی ښه دلته هم استعارات د شپې تشبیه د انسان زیجوب سره ورکړې ده نو شپه چې کوم دی مشبه شو انسان زیجوب مشببی شه کلام کې مشبه ذکر دی دا مکنیه شو لازم د مشببی سره جوب د انسان خو بېخېټې نه وي که نه نو دا تخیلیه شوه دې پورې پوه شئ که نه شئ پوه ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع لري اړخونه د دوی د خوب د ځایونو نه حتی بلغه تر دې پورې چې دې ځای ته ورسېده یعملون دا آیت تاسې ووایئ چې د حدیث ثم تتجافى جنوبهم ورپسې اله ورپسې فلا تعلم ما اخفي جزاء بما كانوا يعملون دې پورې آیت تلاوت کو ثم قال بیا یې وفرمایل
الا ادلک براس الامر، الا ادلک نه خیمتا ته سر د دین، د دین امر نه مراد دین دی، د دین سر درته نه خیمه بنیاد. دا امر نه مراد دین دی او د راس نه مراد اصل دی. دلته هم استعاره ده. پې پوه شئ، د دین تشبیه د یو انسان زیراس سره ورکړې ده. نو دین چې کوم دی لفظ د امر مشبه شو، انسان مشبه شو، کلام کې مشبه ذکر دی، دا استعاره بالکنایه شو مکنیه، او لازم د مشبه سره راس دی، نو په هغې کې څه شوه؟ تخیلیه شو. و عموده او ستنې د دین درته نه ښیم، و ذروة سنامي او اوچت او سر د قب د دین، د دین د قب سر، قب پیژنئ، د اوښ قب، سنام هغې ته وایي. د سنامه عموده د اسلام تشبیه د آبادۍ سره ورکړی ده. نو اسلام مشبه شو، آبادي مشببي شو، کلام کې مشبه مکنیه، لازم ورسره عمود دا تخیلیه شوه. و ذروة سنامه د اسلام تشبیه د اوښ سره ورکړی ده. نو اسلام مشبه شو، اوښ مشببي شو، کلام کې مشبه ذکر دی، دا مکنیه شوه، لازم د اوښ سره سنام دی، دا تخیلیه شوه، مناسب ورسره د قب سر دی، اوچته حصه دا ترشیش شوه. ذروه ذروه بکسر الزال و ضمها و فتحها، درې واړه وارد. جمع زوریون را، جمع یې زوریون راځي، آلات ته وایي، او سنام جمع اسنمه راځي، قب ته وایي. قب د قب هغه بره حصه درته نه ښیمه، د اسلام د قب، اسلام کې چا بره حصه ده، د هغې بره حصه پې پوه شئ. قلت بلا یا رسول الله، ولې نه د خدای پیغمبره ماته وښایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي راس الامر الاسلام، د دین امر اسلام انقیاد ظاهری دی، د شهادتین، د اسلام نه مراد دلته شهادتین دي، ځکه شهادتین راس چې د انسان نه کټ کړي نو بیا انسان ختمیږي، شهادتین چې د انسان نه لرې کړي انسان ختمیږي. الاسلام نه مراد شهادتین دي، صلات نه دی، صوم نه دی، ځکه چې دا لرې کړي خو اسلام خو نه ختمیږي که سړی خو مسلمانۍ نه وځي که. و عموده او ستنه د اسلام الصلاة منځ دی، ځکه الصلاة عماد الدین، من هدمها فقد هدم الدین و من اقامها فقد اقام الدین. و ذروة سنامه او اوچت قب د دی الجهاد جهاد دی، د اسلام د قب اوچته حصه جهاد دی فی سبیل الله. پې پوښتئ بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کله، آیا زه نه خبروم تا په بقا استحکام ذریعې د دې ټولو، د دې ټولو بقا په څه شي کې ده؟ ملاک بقا ته وایي، ملاک استحکام ته وایي، ملاک ذریعې ته وایي، ملاک سهارا پشتی. د دې ټول د دین د خبرو ملاک درته نه ښیم. قلت بلا یا نبی الله، ولې نه د خدای پیغمبره؟ فاخذ بلسانه، ژبه یې راونیوله. دا ده د دین ټول بنیاد، دا سهارا یې دا ده، دا ښه استعمالوه، دین شته که دا دې غلطه استعمال که بس غر کړي. پې پوه شئ که نه شئ؟ ملاک ما بی احکام الشیء و تقویته ته وایي، ذالکه کې اشاره دین ته ده. دا صحابي ورته څه وایي؟ فقال کف علیک هذا، نبی علیہ السلام ورته وایي دا بنده که. فقلت یا نبی الله، د خدای پیغمبره، و انا لمؤاخذون، ائنا دلته حمزه استفهامیه حذف ده، ائنا آیا مونږ لمؤاخذون، مونږ نیول کېږو بما په هغه څه نتکلمو چې مونږ څه خبرې کوو. بما کې ما د عموم دپاره، بما نتکلمو به ټولو هغو خبرو باندې به مونږ نیول کېږو چې کومې کوو، وړې او غټې. قال سکلتک امک یا معاذ، مور دې بوره شه ای معاذ. دا خیری نه دي ګورئ، دا د محبت الفاظ دي. مور دې بوره شه،
اے معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. ندی غرزولی خلق په مخونو باندې او یا په پوزو باندې مگر پسلونو د ژبو. خلق چې هلاکت ته غرزولی د ژبې فصل د ژبې حاصل او فایدې غرزولی. پوه نه شئ تاسو. دا استفهام د اصل کې داسې دی او انا لمؤاخذون بما بجميع ما نتكلم. وهل يكب استفهام په معنا د نفي سره دی. کب یکب باب نصرنا دا پیل کله لازمی او کله متعدی وي. على وجوههم او على مناخرهم کلمه د او شک من الراوی د پاره او قال مناخرهم. مناخر د منخر جمع د پوزي سوري ته وي او حصائد السنتهم نه د ژبو فصل مراد دی. په پوښتنه نو حدیث مطلب دا چې رخلي سره ګوري اے د ژبې سره ډېر احتیاط پکار دی. مونږ تاسو یې نه کوو. زه چې څومره سوچ کوم دا بزرګان چې د بزرګۍ ته رسېدلي زمونږ د زمانې کې بس هغوی ژبه کنټرول کړې. تاسو څه خیال دی؟ هغې خبرې کمې کوي او دا پیران بزرګان چې نری نری خبرې کوي نرمې نرمې خبرې کوي. ته ورته دلته ناست دی او پیر صاحب به دلته غوندې خبره وکړي مرید به حضرت صاحب داسې وفرمایل. تیزې خبرې نه کوي نه ډېرې کوي او موږ د ډېرو خبرو غر کړي. دا سیده که نه ده؟ مریان طالبان خو ډېرو خبرو غر فضل فضل خبرې کوي او بس خبرونو کې داسې راغلي دي او بس نن راته چا ویلي چې بل دغه راغی ویروس راغلی دی. صحیح ده فضل خبرې داسې څه خبره وایي خلک کې. ما ته کس ډېر خفه شوم ډېر مې وداګم ورته داسې څوک کوي والله چې بل ویروس راوتی ډېر خلک یې ګیر کړي کېدای شي هفته او اتوار چوټي شي بیا. دا فضول خبرې دي. فضول ته څه ضرورت چې موږ دې خراب کړي. نو حصائد السنتهم فصل د ژبو فصل ډېرې فضول خبرې کول. دا بل حدیث شریف ته وګورئ. وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. رواه ابو داود ورواه الترمذي عن معاذ بن انس مع تقديم وتاخير وفيه فقد استكمل ايمانه. دې ته وګورئ د محدثینو څومره احتیاط. دې حدیث شریف کې پنځو مباحث ته ګورئ. اول بحث احوال دراوی، دویم مختصر تشریح، دریم ما هو المقصود من الحدیث، څلورم مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم حل د مفردات. اول بحث د دې حدیث راوی د حضرت ابو امامه، خپل نوم یې سودی ابن عجلان ابن حارث دی، په کنیت سره مشهور دی ابو امامه. د قبیله باهله یو شاخ سهم سره تعلق دی، دی وجه ورته باهیلی وایي. مصر کې اوسېده، بیا حمص ته لاړه. یو اتیا هجری یا شپږ اتیا هجری کې یو نوي کالو یا د یو سل شپږ کالو په عمر وفات شو. آخر من مات فی الشام من الصحابه، شام کې صحابو کې رستنی صحابي دی او چې وفات شو. د نه وروسته د صحابو سلسله ختمه شوه. شام کې 200 حدیث د نه روایت شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سره د محبت اظهار په دې الفاظو کړی دی: انت منی و انا منک، ته زمانه یو زستانه یم. انت منی و انا منک، دا کلمه د علوی شان د پاره کافی ده، نور حالات نه دي معلوم. دیم بحث مختصر تشریح. حضرت ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من احب لله، چې څوک محبت کوي د چا سره خاص د الله د پاره، وابغض لله، بغض کوي خاص د الله د پاره، واعطى لله، ورکړه کوي د الله د پاره، ومنع منع کوي لله د الله د پاره، فقد استكمل الايمان، د ایمان ښه کامل کا، ایمان ښه پوره دی. رواه ابو داود ورواه الترمذي د معاذ ابن انس نه روایت کړي سره د تقدیم او د تاخیر، او په دې کې دا کلمه د فقد استكمل ایمانه، فقد استكمل الايمان په ځای فقد استكمل ایمانه ده. دریم بحث ما هو المقصود من الحديث، حدیث کې مقصود
بیان د مکملات ایمانیو دی او ترغیب د خصائل د ایمان تورات دی په مرجعو وګوره تاسو اعمال پیدا نه کوي دا اعمال د ایمان ورسره کاملیږي او تاسو یې پیدا نه کوي څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی حدیث کې مکملات د ایمان ذکر دي کم سیزونو سره چې ایمان پوره کیږي او بابم کتاب الایمان عنوانم پدې عنوان سره دی پنځم بحث حل د مفرداتو من احب لله دا احب مفعول به د افادی د عموم د پاره حذف دی تقدیر د عبارت دا سه من احب شخصا لله وابغض شخصا لله دلته هم مفعول حذف دی د عموم د افادی د پاره څوک چې چا سره مینه کوي د الله د پاره څوک چې چا سره بغض کوي د الله د پاره څوک چې ورکړه کوي د الله د پاره چې څوک منع کوي د الله د پاره فقط استکمل سلور کارونه ویل خو راځي دوه تکي افعال قلبیو کې محبت او بغض بد د الله د پاره او په پالو د جوارحو کې ورکړه او منع بد د الله د پاره اوس په پوښوي هغه پال د جوارحو دی او د پاره قلب دی په پوښتې کې پینسته د سلور تنانو سره به بغض کې اول د کافر سره به بغض کې دیم د ظالم سره به بغض کې دریم د فاسق سره به بغض کې سلورم د بدعتي سره به بغض کې مبتدع سره دې سلور سره به بغض کې قرآن کریم موږ ته حکم کړی چې دې سلور سره بغض کوي او حدیث مبارک په پوښتنه کې نشته او چې دا بغض دې د الله د پاره نو دې کې ډېره زیاته فایده ده ډېر زور به یې پکې او چې خپل مطلب د پاره دې دا بغض وکړو هیڅ نقصان پکې بیا جانب مقابل ته هیڅ نقصان نشي رسو په پوه نشته په خوا وخت کې د کتابونو کې واقع لیکلې ده یو سړی و هغه ځای کې یو ونه وه هغې ته به خلکو عبادت کوو سجدې به ورته لګول ډېر کور نه ډېر په غوسه راووت تبر یې راواخیسته وایي دا ونه راغورځوم دا شرک اړه ختمو شاید چې پنجپیری به صحیح ده پنجپیریان داسې کوي که نو بس چې راووتو بس تاسو خوشحاله شئ خفه شئ که څنګه چې دا کار خو یې ښه وکړه که نه خو وروسته ته لږ غوږ ونیسئ چې وروسته یې څه کړي دي چې راووتو بس دا تبر یې راخیسته تیز را روان دی خلک ورته چېرته ځي بس دا شرک اړه ختموم او ورکې که بس نه پرېږدم شیطان ورته د انسان په شکل کې راغلی چې چېرته ځي وایي دا د شرک اړه ختموم ورته ستا ورسره څه کار دی ته عبادت مه کوه که نه هر سړی په خپل قبر کې سملي خلک دا وایي که نه او بس ته داسې چل دی نه ختمومې او بس هغه ورته وایي نشي تللی به دواړو جګړه شوې غیږ په غیږ سوي دی خو بس دا شیطان یې را سملولی دی خو نه پېژني چې دا شیطان یې را سملوه په خېټه ورته کېناست هغه ورته د لاندې نه وایي ستا ورسره څه کار دی بس هره ورځ چې سهار را پاڅېږي بالښ لاندې به د 5 روپۍ هم پرتي دې قیمتۍ کې 5 روپۍ ډېرې وي که نه 5 روپۍ به هم پرتي ستا ضرورت به پکې کېږي او عبادت هم مه کوه بس ته ویل به ډېره ښه ده بس ایسته لاړه پیسو ته څوک نه شي ټینګېدی که بس لاړه وایي زه صحیح شوه بس سار چې راپاسې د بالښ اوچت که 5 روپۍ پرتې وي بله ورځ بیا را اوچت چې 5 روپۍ او بیا خدای سم خوشحاله و که نه چې تیمم نبود گنج خدا بود که مخته شدیم آسوده شدیم پې پوه شئ درېیمه ورځ بیا بالښ اوچت که 5 روپۍ پرتې دي او ډېر خوشحاله دی چې غټ کار مې وکړه حرکت کې خدای ډېر برکت واچو په څلورمه ورځ باندې چې کوم دی پیسې نه دي اچولي بالښ را اوچت که پیسې نشته توشک یې موچت که پیسې نشته کاربېټ یې اوچت که چې کېدی شي دې لاندې هېڅ چېرته نه او د وظیفو کتابونه ګوري را ګوري چې دې کې چېرته نه ایښي نشته سړی غوسه شه خو وایي زه کېدی چې سبا له لس واچوي سبا له هم نشته بل او درېیمه ورځ هم نشته بس سړی پوه شي چې دوکه یې را سره وکړه بیا یې تبر را واخیسته را روان شي چې الله دا ځل یې را غورځوم بیا ورته مقه سړی راغی وایي څه کې وایي ځم دا د شرک اډه ختموم وایي نه شي کولی وایي والله داسې وکړم چې
بیا ورسره په غېږ شو. خو دا ځل شیطان دا سړی اوچت کو د دې ځمکې ته یې راخلاص کړ او په دې خېټه ورته کېناست. ورته زر کوه 15 روپۍ مې راکړه. صحیح شه پیسو ته شرک دغه پرېښود، شرک ته اجازت ورکړه که نه. بس اوس ته پیسې هم غواړي او ګرېوان نه کلک نیولی دی. نو هغه ورته وایي چې مخکې خو مې ته راسملولې، اوس دا زور در کې د کمه شو. شیطان ته وایي، شیطان ورته وایي هلته داسې چلو چې ته صرف او صرف د څه دپاره راپاڅېدلی وې؟ الله وابغض لله، بغض د څه دپاره د الله؟ تا د غرونه هم نشو ټینګېدی، شیطان څه شی دی؟ او اوس ته وابغض لله نه، دا بغض دې د څه دپاره دی؟ د دراهمو دپاره. دا 50 روپو دپاره ته راپاڅېده، 50 روپو کې خو زوري. تاسې په دې پوه شئ نه؟ هر کار کې که نیت موږ صحیح کړو که نه، نو وابغض لله او بغض وکړو، قسم په خدای ډېر اثر پکې خدای چي. دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خو ډېر عظیم شخصیت و که نه. یو کافر سره پس خبره باندې ورانه شو، یهودي سره هغه څه بده خبره وکړه او بسیس ته د لاس ور واچو راسې ملاو. علي رضی الله عنه ډېر تکړه و پهلوان و که نه. بس هغه یهودي راولګېده د لاندې طرف یې د په دې مخ باندې لاړې توکړي. څنګه چې په لاړې توکړي ایسته پرېښوده، بس وایي ځه ماف مې کړې ځه. خلکو ته تپوس وکړو چې اوس خو 2 جرمه وکړې، یو ځل یې مخکې بېادبي کړې وه او بیا در باندې لاړې م توکړې و، ماف دې کړه. وایي مخکې مې ځکه ورسره مقابله وکړه چې د دین خبره وه او راسملولی مې څه دپاره و؟ دین دپاره. اوس چې زما په مخ لاړې را توکړې نو زما ذاتي کار پکې راغی. نو ما ویلي چې د دین دپاره دا کار کوم چې دې کې ذاتي منفعت رانشي، ذاتي جذبه پکې رانشي. تاسو موږ دې ځانونه راوګورئ چې موږ څه کوو، ذاتي کارونه کوو که نه کوو؟ هر کار زمونږ ګوره ذات دغه به پکې ذات زی به پکې که نشته. موږ مدرسه کې درس کو، هو ډېره غټه مدرسه ده او زمونږ مدرسه ډېر عظیم الشانه او داسې سبقونه دي پکې چې زه پکې درس کوم، ډېره ښایسته مدرسه ده او زمونږ محتمم ډېر لوی ولی الله دی او زمونږ ناظم صاحب دا خو بس قطب دی، قطب. داسې وایي که نه وایي ملیان؟ چې مدرسې نه وشړې پس خبره باندې، ځکه مدرسې دپاره کې منفعت نه وي، فایده به کې بیا څه وایي؟ مدرسه نه ده، راجواړه داسې. او محتمم صاحب هغه ټولې پیسې د مدرسې پټې کړې. داسې ده که نه ده؟ نه دین څه ته وایي؟ موږ دین چې زه پکې یم حقه دین دی. چې موږ ودرېږو دین ودرېده او چې کینو دین نقصان وکړو. داسې ده که نه ده؟ نه باید چې موږ دې خبرو ته سوچ وکړو. ابغض لله، بغض که کوو د هر چا سره څه دپاره به یې کوو؟ دا یوه خبره یاده ساتئ. ګورئ ملیان به شئ، تاسې مدرسین به شئ. د محتمم سره هم اختلاف راتلی شي، د ناظم سره هم راتلی شي، د مدرسینو سره هم راتلی شي. راتلی شي که نه شي راتلی؟ او د مدرسې سره اختلاف دا د اسلام نه بهر خبره ده. مدرسې سره هم که اختلاف وکړو نو خدای به هم تباه کړي. مدرسې سره خو امریکا اختلاف کوي که نه؟ او موږ جلسې او جلوسونه وباسو که نه؟ امریکا مرده ځکه زموږ مدرسې نه مني. داسې وایو که نه وایو؟ که د مدرسې سره موږ او تاسو اختلاف وکړو نو مقصد کار موږ هم وکړو چې کوم باندې مردباد نارې ورته وهو. صحیح ده؟ که موږ پکې یو که پکې نه یو، خو مدرسه به د دین مرکز به شاعر الله به ذلک ومن یعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب. دا قاعده کلیه ذهن کې کېنوئ، دا به تاسو ډېره پکار شي. الحمدلله. وابغض لله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل کور کې ناست دی او د بیت المال پیسې ګوري را ګوري او حسابونه لیکي. ډیوای ځان له لګولې ده. نو چاور راوړه به چې ویې کته اواز یې که څوک؟ وایي علي یم، علي رضی الله عنه. وایي څنګه راغلی؟ ذاتي کار دی دی که نه څه سرکاري کار دی دی را سره؟ علي رضی الله عنه ورته وایي ذاتي کار مې دی در سره. بس دروازه ورته خلاصه کړه او ډیوې ته پوکې ورکړه، ډیوای مړه کړه. وایي راځه تیرې ته کېناست. علي رضی الله عنه ورته چې میلمه راشي ګوره خلک ورته ډیوه بلایي که مړه کوي؟ ډیوه بلایي او تاسې میلمه راغی او ډیوه دې بنده کړه. وایي دا د بیت المال ډیوه ده، تیل پکې د بیت المال دي او ما کار د بیت المال کاوه نو ډیوه مې ځان له ځکه لګولې وه. او چې ته رالې نو ستا ذاتي کار دی، تا نه ما تپوس وکړه، ما تا ته نه دي په کار چې ما تا ذاتي خبرې کوو او ډیوه دې راته د بیت المال لګېږي. تاسو په دې پوه شئ؟ اوس تاسو سوچ وکئ. تاسو زموږ د دیوبند اکابرین چې تېر شوي دي، اکابرین تاسو واقعیت اورېدلي دي، مظاهر العلوم سهارنپور
سالانه جلسه بچی وا محتمم بچ ترکاری راوړه د مدرسې کور نه به سار نزان سره ترکاری راوړله او جلسه به ډېره اوږده شوه مازدیګر ماسپښین به ډوډۍ خوړله د کور نه به چې راوړې وه د مدرسې د مطبخ په اور باندې به نه ګرموله پې پوه شئ که پې نه شئ پوه مدرسې په لنګر په هغه اور باندې به نه ګرموله یخه به یې خوړله نه دومره دغه پکې و د مولانا حسین احمد مدني رحمه الله بارک کې دا دي چې درس باندې به لګیا و څوک به راغی هلکه څه خبره ده ذاتي څه خبره به وه نو بس هلته کې کاپۍ به ورسره پرته وه 15 منټه په دې کار کې ولګېده 15 په دې کې 15 دې کې 15 دې کې شپږ په دې کې 10 منټه دې کې ذاتي کارونو کې میاشتې اخره کې به مدرسې طرف ته تنخواه میلاو شوه نو ده به حساب کړی چې 100 منټونه دي 2 ګنټې دي که نه 3 ګنټې دي 1 ګنټه زمانه ټوله میاشت کې لګېده د هغې پیسو ته به حساب وکړو پیسې به ور واپس کړي چې دا ما نه په دې مدرسې کې ذاتي کارونو کې لګېدلي نو هغوی علمونه ځکه خواره شو که نه دا په تکړهتوب نه ده چې دا قابل سړی دی او دا ناقابله دی دا په قبولیت ده او قبولیت هله راځي چې سړی کې تقوا د خدای نه ویره پیدا شي دا تقوا پیدا شي او دا د خدای ویره پیدا شي او دا نیت صحیح شي او دا اخلاص شي دا خبرې په دې خولې ډېرې اسانه دي ما وکړې تاسو واورېدې که نه خو دا په عمل کې راوستل بلا ګران کار دی تاسې ارادې به کوو او مطلب کوشش به کوو چې ځان کې راولو اذا تکرره دا خبرې تاسو له مانه ښې درځي اذا تکرره تقرره که نه چې دې ته لږ متوجه شو زه ورته متوجه شم تاسې متوجه شئ ښه نه ده وګورئ حضرت عمر رضی الله عنه ته چا خوشبویي را لېږلې وه خوشبویي او هغه خوشبویي تقسیموله وایي د مدینې یو زنانه راولئ د چا صحابي زنانه چې هغه دا تقسیم کړي د مدینې په ښځو یې تقسیم کړي کوم بادشاه ورته را لېږلې وه ښځې ورته وویلې خپلې بیبي چې زه به یې تقسیم کوم وایي نه تا ته به خپله حصه مدینې ښځو ته به رسېږي تا ته به خپله حصه را ورسېږي خو ته به یې نه تقسیمې او ورته یې ولې وایي هسې نه چې د تقسیم ستا حصه چې کومه ده د هغې نه زیاته خوشبویي د دې تقسیم په وخت کې په تا ولګېږي پې پوه شئ چې هغه تقسیم کې که نه زیاته خوشبویي در باندې ونه لګېږي دې ته تقوا وایي نو ګورئ دې ته عدل وایي عدل او انصاف الله دې موږ او تاسو کې داسې انصاف پیدا کړي